یو ځل حضور پاک وفرمایل وی چې چا هم د خولې نه ده ووتل چې ده د یونس ابن متا نه غوره یم نو ده دروغ ووی د خدای پیغمبر دی انسان که ډېر هم لوی شي پیغمبر ته نه رس که ډېر د خدای ولی شي او ډېر الله ته نږدې شي او ډېر لوی عالم هم شي خو چې ټول انسانان یو ځای کې نو پیغمبر ته نه رس پیغمبر له خدای ډېر لوی مقام ورکړی دی د خدای مقربین او نږدې مخلوق دی نو قرآن شریف کې الله پاک ذکر من المرسلین څنګه چې نور پیغمبران دي داسې یونس هم پیغمبر تیر شوی الله را لیږلی مرسل څه ته وایي چې الله دې دپاره را لیږلي چې په مخ د ځمکه د خدای نایب او د خدای خلیفه او د خدای احکامات خلکو ته ورسوي یو قوم ته خدای ولیږه هغې قوم ته به نینوا وي علاقې ته به نینوا وي دا عراق کې دا علاقه وه بیا تباه شوې ده دا بیا غرقه شوې ده موسل مشهور اوس هم د عراق شته هغې سره خوا کې د علاقه وه نینوا په پخوانو کتابونو کې هم د دې ذکر دی او دا کله تیر شوی دی نو بعضې حضرات وایي چې د عیسی علیه السلام نه 200 کاله مخکې څوک 300 کاله مخکې یادی خو چې کوم راجح قول دی نو تقریبا 900 یا 800 قبل مسیح د عیسی علیه السلام نه مخکې د زمانه د موسی علیه السلام نه پسو د ابراهیم علیه السلام نه پسو او تقریبا 900 یا 800 کاله دا د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی یو قوم ته خدای ولیږه د نینوا قوم ته دې قوم به بت پرستي کوله او د بوتانو عبادت پې کوو مشرکانو دی ولیږه چې لاړ شه او دې قوم ته نصیحت وکړه ځکه ما تاسو ته وایي چې د پیغمبر ډیوټي هم دغه ده د ټولو نه اول ډیوټي د پیغمبر دا ده چې قوم ته به د عقیدې خبره کوي چې دا قوم الله یو ومني او دا قوم شرک نه کوي خدای له شریک نه پیدا کوي نو دا د نینوا خلک څومره قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلنا الی 100,000 او یزیدون څه د پاسه 100,000 خلکو ته خدای لیږلی دی مجاهد زوی امام التفسیر دی او عبدالله ابن عباس د حضور پاک صحابي دی هغه صحابي چې حضور پاک وله دعا کړې ده اللهم علم الکتاب والحکمه وی خدای د قرآن او د حکمت علم وله ورکړي نو مجاهد او ابن عباس وی دا او یزیدون نه د 10,000 نه 19 او 1,000 پورې کیدی شي چې دا کم قوم ته خدای لیږلی دی لک نه خو خامخا زیات دی خو قرآن شریف وایي څومره زیات دي او 1,000 یا 80,000 بعضې علما وایي نه 1,10,000 او بعضې علما وایي 1,20,000 خو څه د پاسه 1,00,000 قوم هغې ته لاړ او دا قوم یې ټول قبایلي د دې غرونو په ویښونو کې اوسېدل وړې وړې بنډې وې او غټ ښار هم پکې و د دعوت شروع کړه د الله چې خدای یو دی خدای شریک نه لري او د دې بوتانو عبادت مه کوئ رونو زه تاسو ته بار بار دا یو خبره کوم چې شرک له خدای ډېر زیات بدي شي الله وایي زه یو یم دوه خدایان نشته الله وی چې زما کم صفات دي دا د بل چا نشته الله وی چې زه کم کار کوم دا بل څوک نشي کولی الله وی زه رب یم بل رب نشته الله خالق دی بل خالق نشته الله وی جوړونکی زه یم بل څوک جوړونکی نشته ډاکټر به صرف ستا علاج کوي جوړولی دی نشي که خدای د ډاکټر په علاج کې د جوړوالي فایده واچوي نو جوړ به شي او که خدای د ډاکټر په علاج کې فایده وانه کوي نو ډاکټرانو ځان بچ که څه ټول ډاکټران لاړ لقمان حکیم غوندې حکیم د دنیا له لاړ لوی حکیمان لاړ شي نو په دارو کې شفا ډاکټر حکیم طبیب نشي اچولی په دې کې شفا الله اچوي عقیده به صرف په الله ټیټ ساتئ دا به نه وی چې یاره زه دا ډوډۍ خورم او زه د اوبس کم نو دا ژوند زما په دې روان دی چې کله بوډا شي او بیمار شي بیا هم ډوډۍ خورې او بیا هم اوبس کې او ژوند دې ختم شي بیا در باندې داسې وخت راشي چې اوبه دې هم نه تېرېږي داسې وخت دې راشي چې ډوډۍ دې هم نه تېرېږي نو دا ټول هر څه د خدای په لاس کې دي د دنیا چې دا موږ څومره منډې ترلی وو دا د اسبابو په نظر کې دي دا یو سبب دی زه به استعمالوم کله به دا سبب فایده ورکړي که الله وغواړي او که الله ونه غواړي نو فایده به نه ورکوي بنیادي عقیده به ورونو ګورې ټینګه ساتئ د الله د وحدانیت او دا به مو عقیده چې الله یو دی
او که دا عقیده ني نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله وایي چې وغواړم هره ګناه درته بخلی شم، په توبې هم درته بخم او که وغواړم بې توبې هم درته بخلی شم، خو شرک درته نه بخم چې تر څو ترې توبه نیستې. په شرک الله ډېر خفه کېږي. عقیده به مو دی چې الله په ذات کې یو دی دوه نشته. عقیده به مو دی چې د الله کم صفات دي دا د الله دي، دا د بل چا نه دي، او نه دی کې څوک بل شریک کیدی شي. او الله چې کم کارونه کوي داسې بل څوک نشي کولی. چې کم زما د اسبابو نه بالاتر څیزونه دي، اسباب به زه استعمالوم، په دې به نتیجه الله مرتب کوي، بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. نو قوم شرک او د بوتان عبادت یې کو او بوتانو ته به سجدې کولې. دې لګیا دي تبلیغ یې شروع کړه او ټوکې ټقالې شروع. دا چې کوم مست خلک یي که نه، دا بیا ټوکې ټقالې کوي. اوس هم چې عالمان د خلکو د دین خبرې کوي نو دوی لګي او غدي کې نکتې راوباسي، دوی خپل عقل جنګوي. دا چې لږ غوندې مالدار شي، د یو موټرګي خاوند شي یا د یو بنګلې خاوند شي یا څو پوتس لاس اوچت کي او ته خان بابا، نواب بابا او څه او پلانکي بابا او لږ ورته یو پوټې لاس څوک اوچت کي به د هغه نه شان خطی. هغه وایي که په دې مخ د ځمکې هم خوځې د خدای شان دی چې دوه درې کسه چاته لږ غوندې ملاس اوچت کي او هغه ته په دا پته ولګي چې زما خو نن یو حیثیت دی او دا خلک خو ماته سلام کوي او دا خلک خو ماته د کټ نه پاسي، بس دی بیا د ځمکې نه یو لس ګزه اوچت راوړي. دا یو نښه ده. څوک بیا په خدای کې خبرې راوباسي، څوک د خدای په صفتونو کې خبرې راوباسي، څوک پیغمبرانو پسې خبرې کوي، څوک دین پسې خبرې کوي. نو کبر به نه کوې، لویي به نه کوې. ګورئ هغه انسان چې د هغه خېټه ټوله د ګند نه ډکه ده، د ګند نه، او پیدا د نطفې نه دی او په دې ځمکه چې ګرځي دا خپې ځان پسې راکاږي، د دې خپو دا طاقت د خپل نیسه دا خدای ورکړی دی. دا انسان خدای په یو وخت کې راپرځولی شي او دا انسان په یو وخت کې خدای وجلی شي. په دې انسان خدای د هیزې د ستونو بیماري هم لګولی شي، په دې انسان خدای د الټو بیماري هم لګولی شي. الټی څه شی دی؟ ډیران په خوله راوباسي، ډیران په خوله راوباسي. سوچ وکړه چې تا باندې الټی ولګي نو ډیران په لاندې طرف نه دی روان، دا په خوله را روان دی. ته د کوم ځای نه لویي کوې او کبر کوې؟ ستا په یو غاښ چې دل شي ته بیا څونه اسمانه پورې چغې وباسې. ستا چې په خېټه دستونه شي نو پرتوب دې بیا لړلې او دسماتې ته دا نشي رسولی. ته به څه لویي وکړې او څه به کبر وکړې؟ انسان کبر نشي کولی. دې کې کوي دی غلط دی. د پورې فرشتې خاندي مړه ته کبر کوې، ته لویي کوې. ته چې سار په غسل خانه کې او دسماتې ته ناست وې نو ډزار دی مونږ اورېدلی دی، هغه خلکو نه دی اورېدلی. هغه چې سخا بین د نه روان و، سخا بین، نو ته هم لویي کوې. چې سخا ګندګي د نه لاړه ته هم لویي کوې. چې د خولې نه یې دا سخا لالې روانې دي ته هم لویي کوې. او دا ترخونو د وجود نه چې دا سخا خوله روانه د بوی د نه ځي نو ته هم لویي کوې. او خېټه کې چې د کم ګن پروت دی نو ته هم لویي کوې. لویي چا سره خایېږي ووایه؟ الکبریاء ردائي. الله وی لویي زما جامه ده، او چې څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول ذلیل او رسوا به یې کړ. پام کوې لویي ونه کوې، ګوئ کبر ونه کوې. کومه خبره چې کوې په احتیاط کوې، د خولې نه خبرې احتیاط سره وباسې، بې احتیاطه خبرې به نه کوې. نو قوم پیغمبر پورې ملنډې شروع، ټوکې ټقالې شروع کړئ، تر دې حده پورې چې دی غریب په وهلو یې پې شروع کړه وهه به یې. دامره به یې ووهه چې وینې به ترې لاړې. دی بني اسرائیلو ډېر ظلمونه کړي خپلو پیغمبرانو سره. دی اویا پیغمبران وجلي دي. دی بني اسرائیلو د خپلو انبیاو پورې هته کړی دی. حضرت موسی علیه السلام غوندې پیغمبر ته څه وایي؟ او ورته وایي زه جهاد له په وادي پیر کې جهاد له ځو. هم ورته څه وایي؟ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. وایي دا او تا خدای دې جنګونه کوې موږ پکې نه یو، موږ به دلته ناست یو. دا څومره سپکه خبره ده چې پیغمبر ته وایي اذهب انت وربک، ته او رب دې ځه، ته او رب دې ځه او فقاتله جنګونه کوې او جګړې کوې. ان هاهنا قاعدون، موږ دلته راسې موږ نه ځو. دا څومره سپکه. هغه به ورته وایي چې بیت المقدس ته داخلېږې نو سجدن نو ورننوځې او په عاجزۍ ورننوځې او 2 رکعته تحیت المسجد وکړې. اوس هم چې جومات ته راځې په عاجزۍ را دننه کېږه، خیخ په مخ کې کا، درود شریف ووایه او اللهم افتح لي ابواب رحمتک ووایه او 2 رکعته تحیت المسجد وکړه چې مکروه وخت نه. هغې به څه چل کو؟ هغې به ځان په کوناټو تو
الله ورته د پیغمبر په ژبه یقولو حتتون دا وایي چې یا الله زما ګناه لرې کا. او څونه ښکلې خبره ده، حتتون زما ګناه لرې کا. دوی به څه وې؟ دوی به وې حنطوتون غنم، استهزا به یې کوله. حبتن فی شعیرتن زمونږ دانې په کار دي، د استهزا به یې کوله. نو خدای ذلیل او رسوا کړل. د خدای حکمونو پورې ټوکې ټکالې به لنډې، استهزا به نه کوې. پیغمبر پورې ټوکې ټکالې به نه کوې. د پیغمبر چې کوم وارث دی عالم او تا ته دین رسی، د پورې ټوکې ټکالې به نه کوې. مستي مه کوه ګورې کیره ونیولې قسم په خدای کرې ته څوک بیا خلاص. بیا به په کورونو نه جوړېږي. او که ډېر ژوند دې شي سلو نه نشي رسېدلی، سلو ته هم نشي رسېدی. دا نن د برطانیې رټه بادشاه لاړه مړه شوه. 94 کاله کې شپږ کم په 400 کاله کې خلک علاج لا انګلینډ ته ځي که نه ځي؟ ډاکټران ترې راتاو دي، د دنیا ډاکټران ترې تاو دي. دارو شته، مشین شته، بچ شوه د مرګ نه. 80 کاله د برطانیې بادشاه پاتې شوه. څو کاله؟ 80 کاله. یوازې د برطانیې نه ملکه وه، د یو څو نورو ملکونو ملکه وه. 80 کاله بادشاه وه، د دنیا نه دغه دی لاړه خطا. نه پاتې کېږي. ته به څونه ژوند به ستا، د دې نه به هم زیات شي. 100 کالو ته به ورسې، بیا به څه کوې؟ بچ کېدی شي د ژوند نه. نو ظالمه قبر سره به څه کوې؟ ظالمه یو خدای ومنه، دوه خدایان مه منه، د یو الله تابعداري وکړه. او د الله چې کوم پیغمبران دي چې هغې راته کوم دین رسوي به دغه ومنه. او بیا پیغمبر زمونږ د حضور پاک نه پس خو نه بل پیغمبر راغلی دی، نشته نه به راشي. نو د هغه خلیفګان دي رسول الله مبارک فرمایي. زما خلیفګان به تاسو ته زما دین رسوي. خلیفګان څوک دي؟ د دین عالمان. نو دا د پیغمبر وارثان دي، د دوی خبره ومنه، د دین خبره به راته کوي. دې کې نقطې مه راوباسه. هغې لګیا و، یونس علیه السلام به یې ووهه ویې وهه ویې وهه. یو ځل یې دومره ووهه چې غریب په دیکو دیکو یو غار ته ځان ور دننه. او دا ظالمانو څه چل وکړه؟ دوی لاړل د غار په خولې ورته تیږې کېښودې او د غار په خولې یې ګټې کېښودې چې په دې غار کې دننه دې مړ شي. لیکن رب العالمین د خپلو بندګانو مدد کوي. په غار کې دننه ورته خدای رڼا پیدا کړه، په غار کې دننه ورته خدای چینه پیدا کړه، او په غار کې دننه ورته خدای میوه پیدا کړه. الله خو په دې قادر دی. الله د خپلو نیکانو بندګانو باندې ازمایش په دنیا کې راولي. تکلیف خامخا راولي، ازمایش راولي. ایوب علیه السلام څومره بیماري تېره کړې ده. دا دې ورته د یونس علیه السلام ویم چې څومره تکلیف پرې راغلی دی. ابراهیم علیه السلام باندې څومره تکلیف راغلی دی، لیکن خدای عزت څونه ورکړه تر ننه پورې ابراهیم علیه السلام پسې یادېږي بخو. موسی علیه السلام، ایوب علیه السلام په عزت باندې یادېږي. وترکنا علیهم فی الاخرین، تر قیامته پورې په ښه نوم یادېږي. یو شپونکی چې ته په لاره روان و قوم خو وی چې زه به د غرم ورپسې بند که او په خوله کې مو ورته تیږې کېښودې او دی پکې دننه مړ شي. یو شپونکی چې ته په لاره باندې روان دی روان دی روان دی چې ورغې هغې کې دننه ورته رڼا ښکاره شو چې دا دننه رڼا ده څه ده. نو هغه تیږې یې لرې کړ چې ګورم چې دې کې څه دي. نو حضرت یونس علیه السلام په غر کې دننه ولاړ دی او د الله طرف ته متوجه دی او منځ کوي د خدای پاک په طرف باندې ولاړ. رڼا ورته په غار کې لګېدلې ده. رښتیا ووایه دا دومره غټه رڼا د انور په شکل کې او د سپومې په شکل کې چا پیدا کړې ده؟ الله. نو چې داسې رڼا پیدا کړه چې ټوله دنیا پرې روښانه ده، نو په قبر کې دننه نشي پیدا کولی؟ په غار کې دننه نشي پیدا کولی؟ بس چې بار راووته، ښوونکي خو پې پېښ شو، هغه هم ملګری شو، بیا لاړ قوم له دعوت شروع. قوم ونه منسید، ډېر لوی دعوت یې ورکړه قوم ته. وهلم وشو، ویم وهه، کنځلم ورته وشو، سپکې م ورته وشوې، پیغورونه م ورته وکړلی شو چې تا غریب ملا ته ګوره ای ته موږ ته خبرې کوې. نن سبا هم دا خلک دا خبرې کوي، دا غریب ملا ته موږ ته خبرې کوې. فرعون به موسی علیه السلام ته څه وی؟ لاس به یې داسې ورته وړقوی، وایي زما خو بنګلي شته که نه؟ په هغه زمانه کې به دې بادشاهانو بنګلي اچولې. ستا بنګلي شته؟ اوس هم وایي دا خوار ملا ما ته خبرې کوي. های های ماشاءالله. بس د اخري ورته خبره وکړله چې بلکل مایوسه شو د قوم نه. نو قوم ته یې ویل بس زه درنه لاړم، ما خپل کار پوره کړه، ما خپله ډیوټي پوره کړه، تاسو نه سمیږئ، زه درنه لاړم. خو واورئ 3 ورځې به تاسو ته پسې به تاسو ته به عذاب راځي، 3 ورځې پس.
او چې عذاب راشي نو درې ورځې به ستاسو رنګونه تک زیړي، مخ به م زیړي، درې ورځې به مخونه بیا سره شي، درې ورځې به بیا مخونه تک تور شي او په 10مه ورځ به د خدای قهر او غضب راځي، تباه کېږئ به او لاړ تی د کبرجنو نه لاړ چې چا کبر کو لاړ چې لاړ تی د خلکو یاره د یونس خو دروغ چېرته نه دي ویلې، هر څه چې خو خبرې رښتیا کړي دي او موږ نه دی منلې. وګورئ چې دی شته که نه، نو که دی په دې کلي کې وي نو بیا به دی دروغ وایي، ولې چې عذاب راځي دی ولې نه ځي، او که دی په کلي کې نه دی باري نو بیا د ده خبره رښتیا کیدی شي چې ویې کتل دی نو غوتی و. نو قوم کې شک پیدا شو، نو چې شک پیدا شو نو د خدای عذاب پرې راغی د پاسه، نو درې ورځې مخونه زیړ شو، بس دوی پوه شو چې د یونس خبره خو رښتیا ده. نو په 4مه ورځې مخونه سره شو، د ټول قوم د ښځو د سړو د بادشاه د وزیرانو او د ټولو خلکو هله وی ورشه یونس پسې شا بیری ولې څلې رښتونې موږ یې نه دي منلې، هله یې شا بیری ولې شا بیری ولې موږ په ایمان راوړو، بس موږ مسلمانېږو. خلک یې خواره کړل ورپسې، خو یونس علیه السلام د کلي نه وتې درې ورځې مخونه زیړ، درې ورځې سره او بیا درې ورځې مخونه توروالی شروع شو. بس چې توروالی شروع شو، بعضې پکې عقلمند دو د دنیا په بنیاد، هغې وې داسې وکړې پرېږدی یونس نشته شته نه تللی دی، مونږ ته یې نصیحت وکړه مونږ ولې ونه منه، خو د مونږ خیر خوا و، هغه خو مونږ نه بادشاهي نه غوښته، هغه خو مونږ نه مشري نه غوښته، هغه خو مونږ ته د یو خدای عبادت وکړې، هغه خو مونږ ته خیر رسو، زمونږ یې الله سره جوړ پیدا کو، مونږ ته خل دین خو، نو مونږ ونه منه، داسې کار کوو څه چې په مونږ یې کم خدای منه، راځئ چې هغه ته چغې ووهو، راځئ بغیر د دغې خدای نه په بله طریقه مونږ نه بچ کېږو. نو ټول راووتل، چې راووتل دی هوښیارتوب وکړ، ښځې هم راووتې، سړي هم راووتل، ماشومان هم راووتل، څاروي هم راویستل بار میدان ته، او یو شان یې خدای ته چغې جوړې کړې، او ښځې د سړو نه جدا کړې، سړي د ښځو نه، او میندې د ماشومانو نه جدا کړې، ماشومان د میندو نه، او څاروي د بچو نه لرې کړل، بچي د څارو نه لرې کړل، نو بچو به څارو پسې چغې والې او څارو خپلو بچو پسې چغې والې، او میندو په خپلو ماشومانو پسې او ماشومانو میندو پسې یو چغې جوړې شوې، او دوی خدای ته چغې جوړې کړې چې یا الله موږ د خپل پیغمبر یونس خبره نه ده منلې، یا خدایه موږ توبه وباسو، بس موږ توبه وباسو، الله موږ تا یو منو، خدای موږ بوتان په شړه کړو، تا ماتو یو تا منو، خدای ذات کې هم ته یو صفت هغه او ای هغې ذات ته چې یونس موږ ته کوم خدای خو هغې خدای ته چغې وایي، ای د یونس ربه موږ ته چې یونس کوم عقیده ویلې ده هغه عقیده خپلو، موږ غایبانه په یونس هم ایمان دی، هغه ستا پیغمبر دی، مله خو چې څومره جړاګانې وې هغې خدای پاک ته او چغې خدای ته ووالې، او دې خوا به سره دوی خو خدای ته چغې والې او ماشومانو میندو پسې چغې والې، یو انګولا جوړه شوه، او څارو په بچو پسې او بچو په څارو پسې یو شان چغې جوړې شوې او انګولا جوړه شو، یو غوبل جوړ شو. ریاض ساتیرونو ګورې په کم قوم چې عذاب یو ځل راغلی دی بیا ترې نه دی تللی، عذاب چې کله نازل شو که نه نو بیا نه ختمیږي، بیا واچغې بیا به نه ختمیږي، او د عذاب نه مخکې چغه ووه نو بیا به در باندې خدای عذاب نه راولي. لیکن قرآن شریف کې الله څه وایي فلولا کانت قریة آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا لما آمنوا نو څه شی دی چې دی بغیر د یونس د قوم نه بل چا چې چغه والده نو موږ ورته چغه او عذاب نه دی لر کړی، صرف د دوی نه مو لرې کړه چې ایمان یې راوړه، نو څه شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي هغه د رسوایۍ عذاب مو ترې لرې کړه، ومتعناهم الی حین ووایي ځئ تر مرګه پورې دله بیا نوټه درکوو، ځه عذاب مو لرې کړه، تاسو مسلمانان شوئ، عذاب ته خدای لرې عذاب څنګه و اوریځ راغلی وه، اوریځ کې اور راغلی و، اوریځ کې ګلزار شروع شوی و، اوریځ کې لوګي شروع شوی و، د خدای عذاب دی، قسم دی که د خدای عذاب ترونه څوک ټینګېدی شي. تاسو په دې سیلاب کې ونه لیده
دا د تاسو نه خو تېر شو، زمونږ د خلکو نه خو تېر شو. ورشئ سیند ته لاړ شئ، په هغې خلکو اوس هغه اوبه او سیلابونه ورغلي دي. غون غون کلي ډوب کړل، غون غون کلي ډوب دي. خلک پکې مړه شو، د الله روغ صحتونه ورکړي. الله ته وله شفا ورکړي.